ولو ترك أبا الموثق وابنه عند أبي يوسف رحمه الله سدس الولاء للأب والباقي للابن، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله الولاء كله للابن ولا شيء للأب. وليس ما متوجه شيء شرون بها عصبو کی من تر وسه پوری نه باس ویلیو اتباسا شماری به اول نمبر باس دا عصبو تعریف لغت کی احاطی یا پټ ویل کیږي او به اصطلاح کی هرغه وارث ویل کیږي چې ما بقید ذویل فروز وړي او په وخت انفراد کی حرز جميع المال. به دویم باس د دې دوه اقسام عصبا نسبی او سببی. دریم باس عصبا نسبی بدرے قسمه بنفسه بغیره ما غیره. څلورم باس بنفسه تعریف هرغه مذکر وارث ته ویل کیږي چې مړی سره پرشتہ کې واسطه د مؤنث نوی راغلی. شپږ پنځم باس دغه عصبه بنفسه څلور انواع: جزء میت، اصل میت، جزء ابيه، جزء جده. شپږم باس د دې لپاره درې قاعده: دو فالاقرب فالاقرب کی و حقیقی و او بل حکمی و او درې قاعده قرب قوت قرابته. وم نمبر باس عصبه بغیره یا عصبه بالغیر. دا څلور مؤنثات دي چې د خپل دا څلور مؤنثات دي چې حصے نسب یا ثلثان دا او د خپل ورونو بو جمانه عصبه کېدلې. دا سی وی آسان تعبیر سره. اتم باس عصبه ما غیره یا عصبه مع الغیر. دا غدوه مؤنثات دي چې د نور مؤنثات په وجه عصبه کېدلې چې هغه اخت عینیه اخت علاتیه ده د بنت په وجه عصبه کېدلې. دا قسم یاد شولا څو باس شو اته شو کنه. نه هم باس مولا العتاقت یعنی عصبه سببی. نمون ویلیو چې کله ذوی الفروز نه نسبی ولا به ورکه ک نسبی نه نو به سببیه یعنی یو سړی وفات شي او دا ذوی الفروز عصبی نسبی نه وي نو به مولاتا موثق ته میراث ملاویږي. همدغه شان ک موثق نو بده کې به وس عصبه بنفسه جاری کیږي یعنی دا غزوی ته ورکو نوسیتا د موثق ک انوسی یا زامن د موثق نو پلار د موثق ته ورکو نیکه وغیرہ ته کنه ورونو ته ورکو کنه اترونو ته ورکو. مؤنثات ته باب کې نه ملاويږي. ها اته صورت دي چې هغه کې مؤنثات ته ملاويږي. کم کم چې و مؤنث وي یو خزوي هغه غلام آزاد کړي عاتقنا او یا یو خزي یو غلام آزاد کړي. اول صورت خزده هغه غلام آزاد کړي کدا غلام وفات شو سباله او ذوی الفروز منو عصبه نسبیه منو خزب میراث وړي. دا څه ده کنه. الولاء لمن اعتق عائشه زنات چې نبی علیہ السلام ویل خجی او کچری دی. دویم صورت دی خزی یو غلام آزاد کو هغه غلام به رپاسې دل بل غلام آزاد کو خپل غلام واخستو هغه آزاد کو نو دی اول غلام میراث بم خزه وړي او د دویم هغه بم وړي. او اعتق من اعتقنا دا مطلب دی ازادي کې هغه آزاد شوه سړی د خزو چې خزو آزاد کړي. او اعتق من اعتق اعتقنا هو دی اصل کې مفعول د شله کله کله حذفی کې کنه دا تنوی کافیه کې دی ښا. دریم نمبر او کاتبنا د خزو څوک مکاتب کړي او آزاد شي نو کدا غزو الفروز او سبین سبینی به میراث وړي. څلورم نمبر او کاتب من کاتبنا د خزو څوک مکاتب کړي هغه مکاتب آزاد شوی بیاغه څوک مکاتب کړي نو دغه مکاتب المکاتب میراث به هم څوک لري دا خزه وړي. څو شو څلور. پنځم نمبر او دبرنا د خزو څوک مدبر جوړ کړي هغه به آزاد شوی نو سباله وفات شي میراث به دا خزه وړي. او دبر من دبرنا شپږم صورت د خزو څوک مدبر کړي هغه آزاد شوی به مدبر څوک مدبر کړي او به هغه آزاد شي نو د اول میراث به هم لري. پنځم صورت دی دغه دویم به مړي شپږم صورت نه به رسي. او جر ولاء موثقهن
یا خزي د خپل موثق ولا راکاږي ځان ته څه مطلب غلامي دي آزاد خزي آزاد شوده خزي سره ول نکاح کړی دا دغه ک بچي پیدا شو نو میراث خو به مور ولې ځکه مور آزاد ده نو د خزي د خپل غلام آزاد کو دغه ماشوم بلاري آزاد کو بلار ولا حساب ځان ته راکاږي کنه او کبه دا مړو به د خزي ته راځي او دغه شان موتقهن د خزو غلام آزاد کړي هغه غلام ځان له غلام اخیسته دي او د آزاد خزي سره نکاح کړي د آزاد شوده خزي سره هغه ماشوم پیدا شوی دی کداغه ماشوم سبا له وفات شي میراث مور راکاږي نو د خزي غلام خپل غلام آزاد کو خپل زی میراث بزان ته راکاږي هغه نو به دغه غلام آزاد شوده د خزي چې دغه تراشي او هغه نو به بچا تراشي خزي ته براشي صورتونه هم ټول مخ کې ویلو کنه نو تقریبا واته منټم په دې زول سبق واړول کا اوس نو وی توکي دی دو قاعده را بیانې مولوی صاحب د لسم باسته زمنګ د عصبه او د باسنه کا او به دې معنی باسبه ختم کو تل کا شرطن کامله یو باسبات دې ابد خیر سره تسینه پس وایو اغه برم دلیل شته رایت 11 کوكبات برحال لسم باس کې دو قاعده متوجه شي وتا یو سړی دی یو غلام دی آزاد شوده غلام ماته وګوري هغه وفات شو داغه ذوی الفروز کې څوک نشتا عصبی نسبیو کې څوک نشتا عصبی سببیو لچرالو مولایم نشتره اڅلورم صورت شتا د مولا نسبی کې زوی هم شتره د مولا زوی او د مولا پلارم موجود دی ابن الموثق موجود دی ابو الموثق هم موجود دی تاسو نه رسیدئ اوس به څه کو په قاعده پوه شولې د مولا خو نشته یو غلام آزاد شوده غلام دی وفات شو داغه ذوی الفروز هم نشتا عصبی نسبی هم نشته عصبی سببی کی چې کوم مولا دی هغه هم نشته څلورم صورت د مولا زوی موجود دی او د مولا پلار موجود دی نو میراث بچاله ورکو طرفین رحمهم الله فرمای چې میراث به ټول زوی له ورکو ځکه بنفسي کې چې اوله نوع موجود دی انور څوي محرومي یادم شي کنه دا څوک وي طرفین امام ابو حنیفه او امام محمد رحمه الله د دې په قول فتوا هم ده امام ابو یوسف رحمه الله وایي چې نجی ذوی الفروز کار خو بکو کنه ابن لبا اب لبا سدس ورکو ځکه چې ابن موجود دی ذوی الفروز کې اب ته څومره ملاويږي یعنی اب ذوی الفروز نه دی کنه ابن عصبتوب نه ختمي ذوی الفروز توب نه خو نه ختمي لہذا سدس به ورکو باقی 15 سي بچاله ورکو اب لبه ابن لبه ورکو دا څوک وي امام ابو یوسف رحمه الله دا وران کله لکه مثال دی خو وګورئ خکاری ته بورډ کنه ابن الموثقي او ابو الموثقي طرفین وایي چې دا عصبه دی او دا محروم دی مسله به یک نه جوړ شي دلې ورکه بس دا څوک وایي طرفین او امام ابو یوسف رحمه الله ویل بسود سور کی دا د سفرس کی لکه ذوی الفروز نه چي دي اچ ابن موجود اب ته سود سي کنه نو بس مسله د چي نه جوړ شي ځکه صرف سود راغله یک با دل ورکو باقي 15 سي با دل ورکو اذن شو دا مسله فتوا د طرفین په قول معنی دا په بشولې دا مسله ختم شو دیمه مسله دا وکړي او عبارت ته وګورئ ولو ترک ابل موثقي کچری بریدي پلار د موثق بریدي و ابن او د موثق زوی بریدي وارثانو کې عند ابي يوسف رحمه الله پنځ د امام ابو يوسف رحمه الله رسول ولا الى لبي شپغما د ولا چې دا به اب تملاويږي والباقي للابن باقي به ابن تملاويږي دا ولا د فرض کې لك ذوي الفروز والا وعند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله تعالى دی وی الولاء كله للابن دي دا سبتو پشان فرض کوي ولا بطول ابن تملاويږي ولا شيء للبي اب ته هیڅ نه ملاويږي دا مسله ختم شو دوی ته وکړي به برګوري منسب کچري یو آزاد شوه غلام وفات شو
او ذوی الفروز میراث کی وارثانو کې نو عصبه هم نو نسبی مولا هم نو موجود البته د مولا زوی موجودو او د مولا نیکه موجودو مخکې ابو غصه شو نیکه یعنی وارثانو کې ابن الموثق پرې خودلو او جد الموثق پرې خودلو وس بڅکه وس ټول اتفاق دی چې ټول به ابن تور کو جد به محروم کو می وران ور دا لاندې نه وران کا دې کې د ټول اتفاق دی چې دا عصبه دی او دا محروم دی او مسله به څونه جوړ شي کنه دربه ورکو نه پوهیږي په خبره ما تی و اصرار د قاعده او تدواړه پیغه به وګور عبارت ده ولو ترک ابن الموثقي کچری یو موثق فموارثانو کې پرې خودل ابن الموثقي د موثق زی پرې خودل وجد او نکی ولا پرې خودل فل ولا ولا چې دا كله للابن اټوله بزوی ته ملاویږي بل اتفاق ومن ملک ذا رحم محرم دا به پریدو کوم لسه بدین پیږي ترڅو چې تصحیح نه ویل کنه نه بدینه پیږي لہذا تلک 10 کامله معنی عمل کو دا واړوي میړوي باب الحج ور پسې دي نن چې کله تصحیح ویل ان شاء الله تعالی یاد ساتي د تصحیح په اخري سبق کې به دا وایو ښا دا به موږ په 2 منټه کې وایو سره مسله جوړول به قصه به ختمي اوس به سړو چې وبم نه پیږي به را یاد کړئ د خیر خد تصحیح په اخري مسله کې اخري سبق کې باب الحج به دې ځنه مولوی صاحب د حج بیان شروع شو ټول به بره ګوري یو موږ د حج تعریف کو د حج اقسام بیانو د حج د هر یو قسم د باربا حکم بیانو اخیره کې یو قاعده بیانو تقریبا 4-5 بحث جوړیږي او به اخیره کې یو بل مسله ده نو خدای دې وکړي چې ټول قصې ختم شي په نن سبق کې راځي اول باسلا حجب لغوي او اصطلاحي معنی حجب لغت کې بردي ته ویل کیږي حاجب پیژنې کنه دربان تا اغم د بچاو د عام خلکو ترمنځ بردي ارڅو کو ته نه بریدي او د بڼو تم حاجب وای کنه دا قدم سترګو لڅ راځي هغه نه پرده جوړيږي بهرحال حجب خپل معنی پرده ده اصطلاح کې حجب چاته ویل کیږي اکبر وګورئ چې مفهوم بیانوم به حشینه تعریف وکړو حجب تعریف دا دی چې د یو وارث په وجه بل وارث د میراث نه مکمل محرومیدل یا حصہ کمیدل به ووري د یو وارث په وجه د بل وارث حصہ کمیدل یا مکمل د میراث نه محرومیدل دا تعریف دا غینم بهتر شو حجب په لغت کې پردې ته ویل کیږي په اصطلاح کې د یو وارث په وجه د بل وارث حصہ کمیدل یا داغه حصہ مکمل ختمیدل تاسو حاشیه کې راوړو باب الحجب کې 8 نمبر حاشیه لګولې د بل صفه معنی دا الحجب هو لغه المنع لغه لغت کې منع او پردې ته ویل کېږي اصطلاح کې چاته ویل کېږي منع شخص معين من میراثه یو معین وارث ته هغه د میراث نه مکمل محروم شي هغه د میراث نه محروم شي اما کله یاخذ ټول میراث نه محروم شي او یا د بعضو نه محروم شي تاسو په قصه پوه شولې ما دي متخصصینو د یو خبره کړې و چې کله په تعریف کې اما او راشي تشکیک والا کله من دی او کله جایز دی یادم شي موږ ول چې کله تقسیم د محدود کوي تقسیم د محدود کوي به جایز دی دلته تقسیم د محدود کوي او کله چې تقسیم د حد کوي نو به جایز نه دغه حد خو معین پکاري د شک شو چې کم یو حد دی او دا به موږ څنګه معلومو قصې مرله کړې وي بهرحال خپل خبره تراشي دا یو باس پوره شوخه د حجب تعریف وشو تعریف یې څو د یو وارث په وجه د بل وارث حصہ کم شي یا مکمل ختم شي تعریف نه معلومه شو مولوی صاحب دویم باسم
چې د حجب دوه اقسام دي. اول باسي تعریف د حجب او دویم باس سره تقسیم د حجب. حجب په دوه قسمه معنی دي. یو ته حجب حرمان ویل کیږي، یو ته حجب نقصان. یو ته حجب نقصان ویل کیږي، بل ته حجب حرمان ویل کیږي. دا تعریف نه معلومه شوی و. دا دویم باس دی. حجب نقصان چاته ویل کیږي؟ الکه کتاب کی ګوره بر ګوره لیکل مکه وکنه یار. دا ته یادی کی ګوره څو بار بار ویم کنه ویم لیکل ته ضرورت دی. بل کتاب کی ګوره شل بری متویل کتاب کې ځان پوهه کې سواله به پڑھا وای د خیره. بس یاد مانیات کی کتاب کی خبري موجود ہے، کوئی ځان نه ویم پتہ لګي لیکل به صحیح کې کنه به کې دا غلط کار کوي. خلک یاد ساتي کې نه همیر بڑا وای لیکل مکوي کې هدایت نه و بڑا وای لیکل مکوي. مولا وته شروع شي لیکي د خیره اسم تعریف وته ولیکي د اسم علامات لیکي دی پر ورسي اعتراض او جواب دا ولیکي به سبایات کې به ما تواوري خدای غر کا دا خو بشره کې موجود استاغه څل لیکي شر نه به ولیکي کنه نو غریبانان په څه پوهه نشي. نو خدای او قران ته وګورئ څوک چوري هغه ته مچ د لیکل مقیسه مګوي بوټونو معنی لیکي بوټ اخیر بوله ډکی او وته وي طالبانو وای دا ولیکي او به سوال ما تواوري نه دا خو بشره کې ال ډیشته کنه. نو خدای له غر کا او پر کا صحیح خپل یاد کا خپل سیاد کا استادي شبارو سمانی مولا شي کنه شبارو سمانی پیسو مې سمانی مدرسو کې مدرس شي انتهایی د زړه د درد دا خبرو کوم انتهایی نو به خپل وطني یاد شر نه ګوټي موټي ولګي ځان سي لیکلم راوړي اول ته لیکي. نو خدای دې غر کنه ولي خلکو و خرابې د طالبانو د سکارو کا خپل سم یاد کا مضبوط د سب کې باسونه جوړ کا کباسونه کې نه جوړه می جوړه خو خپل خو یاد کا چې ګوره تعریف دا تعریف دی او ایو تو کار یو کس په پويږي اقسام دی او ته اقسام او بیان کار یو کس په پويږي کې اعتراض به کې صحیح یاد کر خپل به یو کس پويږي چې تخپل نه پیګل ته ګوري او به او لاندې ګوري او کله یو ځای ته ګوري ټول قصه دی ورانه کړي. نو غریبانان پیڅم پوي نشي هیڅ پته وته نه لګي چې کتاب کې بکم ځای قسم په خوده چې طالبان وای موږ ته پته نه لګي چې کتاب کې کم ځای کې رواني صرف لیکل کو. تاسو به دا ورېدلی دا شمه کوي ها که تعریف پوهه کوي کنه نو خپل ځان خپوهه کوي بغیر د لیکلو یو ته وي. بهرحال لا څو خبرې موکللې خو به غوسه کی چې چا مونږ باندې لګیدلی نو بس لګیدلی دی بینو هیڅ معذرت نه کو. هجی حجب په دوه قسم باندې دی، او حجب حرمان دی بل حجب نقصان دی. حجب نقصان چاته ویل کیږي چې دی وارث په وجه د بل وارث حصہ کم شي. اسانه خبره نه ده. لکه مثال تاسو ته معلومه ده چې بنت لبن ته څومره ملاویږي نصف چې ځان لې دو نزيتي به سلسان کنه خو که بنت راشي به سدس دا بنت چې دا کنه دا حجب نقصان راولي بنت لبن د پاره. زوج چې د لپاره دوه حالتونه دي که اولاد نوی نسمري نسب یعنی نیمه یې ډیره ده خو که اولاد وینو به ربا نو کم اکړه کنه کړه نو اولاد چې د حجب نقصان راولي زوج د پاره ویل کومه کوي یګي کنه. حجب حرمان چاته وي چې د وارث د وجه نه د بل وارث سم مکمل ختم شي. ابن چې موجود وي بنت الابن محروم یادم شي کنه. اب چې موجود وي جد سوي محروم وي د حجب حرمان دی. ازدا شو دا خبره مخکې موانع تیر شوی کو یادم وي او دلته اوس حجب دی. فرق یې څه دی؟ ما ول فرق به بلته بیانو رانیر شو کنه اوسې واوري. موانع کې مولوی صاحب یو صفت د خپل وارث کې موجود وي دغه د وجنه محرومیږي. غلام دی وارث، کافر دی، قاتل دی، خپل په کې یو صفت وي. او حجب حرمان دی حجب کې چې محرومیږي کنه نو دا کې خپل صفت نه موجود، خپل خټیک ټاګي د بل وارث د وجنه محرومیږي. فرق باندې پوه شولې. هغه تاسو کې محروم ویل کېږي او دیو ته ویل کېږي محجوب. منګه اسانتیا په غرض باندې دوړو ته وایو محروم. وای شولې به څو باسو شو دوا تعریف د حجب وشو، تقسیم د حجب وشو، دوا اقسام ته حجب نقصان حجب حرمان. کتاب کې وګورئ لکشان اول باس نه کوي کده حجب تعریف نه کوي. الحجب ولا نوعين دویم بیان کوي. حجب دو قسمه معنی دي حجب نقصان یو حجب نقصان دي. تعریف راته د حجب نقصان وکا او حجب عن سهم الى سهم هغه حصہ کمیدل دي یو حصے نه
د زیت حصے نه الى سهم کمی حصے تا هغه محجوب کېدل دي د زیت حصے نه کمی حصے تا ملي سب بدیم پوه شولې لګ بر وګورئ درته وایا چې دی وارثانو کې څومره وارثان دي چې هغه باندې حجب نقصان راځي وي 15 وارثان دي هغه باندې حجب نقصان راځي د دین علاوه چې څومره دي هغه حجب نقصان ناراضي نه پیږي به کم دي اول نمبر زوجين زوج اول زوجه دویم تاسو ته پته راځي اولاد موجودي زوج ته اولاد نه زوج ته نسب وي خو که موجود شنو به ربع زوجه دلال شه که اولاد نه وي نو ربع ده که اولاد وي نو به سمن نيسه کمیږي کنه کمیږي دوه خدا شو یو ده ته مولوی صاحب سلسل کل ملاویږي په دریو کې یو وته ملاویږي خو که اولاد موجود شي به وته سدس ملاویږي شپږو کې یو د سلس نیمه وته ملاویږي نو کم شو کنه شو څو شو درې دغه شان بنت الابن د وختي تاسو ته ما ویلو چې د بنت د وجنه د نسب نه چاته راځي سدس ته او ورسره اخت لاب بنت اخت الاتی چې ځان لې نسب دو نزيتي سلسان خو کو اخت عینی راشنو به څومره سدس بهرحال حجب نقصان چره دا په 15 وارثانو باندې راځي دو زوجین یو یو بنت لبن یو اخت اللاتیه په بو شولې دا دویم باس شروع دی ښا دا خبرم د دویم باس دا اول قسم حجب نقصان دا غي تعریف او دا غي پچا باندې جاری کیږي یعنی مصداق دا غي دا اول شو اور پسې حجب حرمان تعریف نام دویم باس ته او هغه بچا جاری کیږي دا غي بیان کو لګو غره وتا وذلك لخمسه نفر دا 15 نفرو د پاره 15 کسانو د پاره للزوجين زوجين د پاره بل والام وبنت الابن والاخت لاب وقد مر بيانه بيان خو دیر شوی کنه مخکي وحجب حرمان بل حجب حرمان دی حجب حرمان تعریف خو متکړیو کنه چې دی وارث د وجنه د بل وارث حصہ مکمل ختم شي پچا باندې حجب حرمان راضی کنه راضی اب بیانو والورثه فيه فريقان ولې سبه ته وکړي ترتیب برابر شي اولم د حجب تعریف کړو کنه لغوي اصطلاحي دویم نمبر د حجب دوا اقسام کم حجب نقصان تعریف ورله هم من ذکر کو او مصداق د حجب نقصان هم ذکر شو اور بسې دویم حجب حرمان تعریف هم ورله وکړلو وس راځي مصداق ول ذکر کو ولې سبره ګوري په حجب حرمان کې ورثه په دوه قسم معنی دي یو هغه ورثه دي چې هغه معنی حجب حرمان کلم ناراضي او یو هغه دي چې هغه کله په حجب حرمان سره محجوبيږي او کله نه محجوبيږي په حجب حرمان کې ورثه په څو قسم دي یو هغه ورثه دي چې هغه باندې کله هم حجب حرمان ناراضي پوه نه شری او د دې په مقابله کې دویم نمبر هغه دي چې هغه باندې کله راضي او کله ناراضي په کوم چې ناراضي هغه کم دي شپږ کسان دي یو اب او دا اب کلم محروم وینینی بکلم محروم وینینی مکمله او ابن او بندا ابن بکلم محروم وینینی بن بکلم محروم وینینی اب یعنی ابوین او ابن او بن سوشو او زوج او زوجه بکله محروم وینینی په دې حجب حرمان کې ادمه دې سر بکله محجوب وینینی محجوب بحجب الحرمان بوینینی ټول زوج شپږ شو کنه دې شپږونه علاوه چې کوم نور وارثان دی غو باندې کله حجب راضي او کله په ناراضي قصه ختم شو پوهه به شو لې دویم باس مکمل شو دوا اقسام حجب نقصان داغي تعریف داغي مصداق چې 15 کسانو باندې راځي دویم حجب حرمان تعریفي چې وارث د بل وجنه مکمل محروميږي او مصداق مول ویل ورثه په دوه قسم باندې دي یو هغه چې محجوبيږي په حجب حرمان سره یو هغه چې نه محجوبيږي څو کسان دي شپږ دین علاوه چې څومره دي هغه باندې دا حکم لګي وګورئ والورثه فيه فريقان ورثه په دې کې
دو فریق ته تقسیم دي فریق لا يحجبون یو فریق هغه دي چې هغه باندې حجب ناراضي بحال یو حالت کې البتة کلهم البتة مفعول مطلق دي دا موږ شرط عجیب کې ویلي دي وهم سته دا څو کسان دي شپږ حدیث کې استعمال شوی عندي محشي ذکر کړي حدیث هم کا انا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسم من وصلها وصلته ومن قطعها بددته معنی دا قطع دا وهم سته دا شپږ کسان دي الابن والاب والزوج سړي مخ کې کړي دي ها والبنت والام والزوجه پدیو باندې حج به حرمان کلم ناراضي او د دین علاوه وفريق يرثون بحال بل فريق دي چې هغه کله وارثان وي ويحجبون بحال او په یو حالت کې محجوبم وي وهذا مبني على اصلين ما تلک برو غوري ولسم استاو زين ته اعتراض راځي اعتراض دا دی چې یار تاسو ویل چې حج به حرمان چاته وي چې وارث ته بل د وجنه مکمل محروم شي به دراته ویل چې د شپک کسان دی بدیو ناراضي نو خبره خو بده کې شروع ده چې په چا راضي غوایا د څه ده کنه او تا ذکر کړه څوک چې نه به راضي جواب دار مولوی صاحب حکم په دوه قسمه موږ منطق کې ویلی یو ایجابي یو سلبي دلته موږ حکم لګو اصل کې نو ایجابي نه صحیح سلبي هم ولګو کنه چې نه به راضي خبره ختمه وای شولې به یا وجه دا د مولوی صاحب چې د حج به حرمان په چا راضي غډیر دی اب کم شمارو داده خدا کوم چې ناراضي به ته یو چې دا کسان نه راضي دین علاوه چې سدي هغه راضي ځکه دا ذکر کړه و به رسیدلې دوه باسه وشوخه او نور باسونه نه کیږي انتهي آسان دی غزه به تخیر دی ما دا دریم باس قاعده ده چې حج به حرمان په چا راضي په چا نه راضي نو قانون موږ وختي ویل دي اسباتو کې چې واسطه موجوده ای واسطه محروم دا څه مشکله ده او کدا الله خو نه درکې اقرب موجود وي ابعد محروم وي دا دواړو کې فرق دی ښا اقرب موجود وي ابعد به محروم وي مسنور بسنه وي نور به ان شاء الله سبا وي پتا سو بیا وری حجب تعریف مونږ کو حجب په لغت کې پردې ته وي په اصطلاح کې یمن ایته وي په اصطلاح کې دی وارث پوجا دبل وارث حصہ کم شي یا مکمل ختم حصہ مکمل ختم شي دویم باز دا په دوه قسم دي حجب نقصان حجب حرمان حجب نقصان چې دی وارث پوجا دبل وارث حصہ کم شي د دې لپاره 15 قسمه نفر دي چې دا په حجب نقصان به جاری کیږي کم زوج زوجه بنت بنت لبن او اخت علاتيه او او حجب حرمان چې وارث د وجه بل وارث یې مکمل ختم شي په دې کې ورثه په دوه قسمه دی واغه د چې کلم نه محروميږي هغه شپږ دي ابوین ابن بنت او زوجین او زین هغه د چې کلم محروميږي او کله یعنی محجوبيږي او کله وارثان وي تر کړه پین دوران کا امدا مسلیلو کې دا وسم چې کمی ویلي حجب نقصان ته وګورئ مولوی صاحب د ور سره ابو لیکي ته څومره ملاويږي دا دویم حالت ده سولس ملاويږي اب ته څومره ملاويږي عصبه ده مسله به تین نه جوړيږي کنه ایک بدل ورکو دو بدله اوس که چری دلته ابن راشي دوران کا اوس د عیسی کما شو لکه سود استراله مکمل وران کا سودس ابم سودس شو دسه دکنه دسه او دا سبا ده مسله به څونه جوړي یو یې سره غلې دی یو سودس راغلې چې نه به جوړ شي چې نه ایک بدل ورکو باقي 4 بدل ورکو اسبا ما ابقت واصحاب الفرائض جوړي کنه یاخذ ما ابقت الفرائض دوران کا دا مثال د چا شو د حج ټول ران کا د حج به نقصان والا حرمان والا دغه کې دی بنت لبن څومره ته ملاويږي اخت علاتيه دا ځان له نسبت ته ملاويږي اخت علاتيه ته څومره ورکو اخت علاتيه څو حالتونه دي برو ټولي وي څو حالت دي وکنه یار څو ځان لې
دو نه زیدي که یو وخت یې نه ور سره که دوه وخت یې نه که یو خیالاتی او که بنت لبن ور سره وي اوس څه ور سره دی دغه یاد کی سر نه شروع کوي خپل به پیږي خو به نه شولې دله وڅ ورکو دا سبا دی نسب راغله الا نسب فهي من اثنين څونه به جوړيږي فهو من اثنين بدل ور اوس کچری دلته ابن را لې ورسا اوس بدام محروم می دوران کنه سب حج به حرمان را وستلو کا دا به محروم شي دا به محروم شي دا با سبي مسله به څونه جوړ شي یو یې باندې ایک نه به جوړ شي سبا تعداد نه مسله جوړيږي کا وای بنه شولې ته مشکل شته دوران کا سبب ان شاء الله سبق زری وي به نور نه وي په ډېری مسلې الکو کا موږ سختر د ټیم هم کم دي موږ شختر پورې ختم شي لکه یو ورځ د سی پکاري چلته تشه مسلې الکو نسلی ته به یادېږي هم زه خو دې نور نه اورم خو تاسو پته نه لګي که یو کم کس پتا سو کې وایي زه سراجي د اول نه اخر اورم په یاد معنی بس موږ د مرګرو کې متخصص تخصص والو کې یو دورول شي ماته وي زه یو کس ته والا کما دی نه زاوره مخه بیګام دې اوریدلې دي لیکي هو مسلې دری کې کنه دا چینلی کې کار نه کیږي دا بلی کې حال کېږي پوهې دا بد کار شوی چې پوهې دا دا بنت ودی کا بنت لبن او به ور پسې اخیره کې ابن دا ودی